الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم ور پوښتنه کړي چې په بدعتي باندې فاسق باندې او مشرک باندې خو سلام اچول منع دي، خو که چېرته دوی په تا باندې رامخکې شي سلام واچي نو ته به ورله څنګه جواب ورکړې؟ ډېره ښایسته او بهترینه پوښتنه ده. بالکل په بدعتي باندې سلام اچول منع دي. حدیث د ترمذي کې راغلی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو کس رالی، ان فلانا یقرئ علیک السلام، فلان کی پتا باندې سلام یغه ورته ویلی، انه بلغنی انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقرأه مني السلام. ما اوریدلی دی د دې سړی په باره کې چې د په دین کې د ځان نه نوې خبرې ایجاد کړي دي، نو که واقع داسې نو زما طرف نه ورته سلام موایا. د قرنګ په يهودي او نصراني باندې سلام اچول چې کوم دی دا منع دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاستروه الى ازيقه. دا د صحیح مسلم چې کوم دی حدیث ته صحیح مسلم کې دا روایت راغلی دی، 2167 نمبر حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یهود او نصاراو باندې وسلام کولو کې مخکیواله مکوي، او کله چې تاسو د دوی د یو تن سره په لار کې ملاو شي نو دا لار مرته تنګ کوي، دومره مجبوره کوي چې دا لار مر باندې تنګ کوي. د دوی سره به داسې رویه چې کوم دی سړی استعمالي. نو اوس که بالفرض هغوی راولګېدل او په تا باندې سلام واچو نو ته به څه کې؟ نو ته به صرف وعلیکم وې، سلام به ورسره نه وي. ځکه په کافر باندې سلام کول دا ځکه منع دی چې یو صحیح حدیث کې د دې نه دغه منع راغلی ما چې درته وي. دویم په سلام اچولو سره د دوی اکرام او عزت چې کوم دی هغه راځي. حالانکه دا د اکرام لایق خلق نه دی چې کفار او مشرکین او بدعتیانو له دې سړی عزت ورکي. د عزت او د اکرام لایق خلق چې کوم دی هغه خو هغه خلق دی چې د صحیح دین د قرآن او د سنت تابعدار او مسلمانان خلق. بل دا چې په سلام اچولو سره د دوی سره مینه محبت به پیدا کیږي، حالانکه الله تعالی د دینه منع فرمایلی ده. سورة المجادله آیت نمبر 22 کې لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله دی آیت کې. نو طریقه دا ده که چرته غوی در باندې سلام واچو نو بیا به ته صرف وعلیکم وی، لکه دا مشکات کې دا حدیث دی په باب السلام کې راوړی دی 4637 نمبر حدیث دی، او دا متفق علی روایت دی د بخاری د مسلم. انس رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا سلم علیکم اهل الكتاب فقولوا وعلیکم، کله چې په تاسو باندې اهل کتاب سلام واچي نو تاسو وای وعلیکم، صرف السلام ټکی ورسنه وي، صرف وعلیکم به. نو دلته اهل کتاب ذکر کړی دي، په دې کې هندوان، مجوسیان، بوزیان، نور کافران دا به طریق اولا په دې کې داخل دي. ځکه چې دا ټول د انسانیت او د اسلام دشمنان دي، او د اسلام او د انسانیت دشمنانو سره به سړی به دغه شان سخت رویه کوي، کم ته چې مسله د ولا او د برا ویل کېږي. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.